انا لله و انا الیه راجعون. ګرانو کتونکو، هر انسان به د دې دنیا نه ځي او مر حق دی، او هر انسان به د مر ذایقه ضرور څکي، خو بعضې مرګونه ډېر ناګهاني وي. دا دوه دوستان، دوه رشته داران په موټر سایکل روانو او ډکي سره دغه ځای کې د خالد خان پمپ سره د حادثې ښکار شو، او دواړه یو ځای د دې دنیا نه سفر وکړو، او نن 8 بجې به په ډکي کې خاورو ته سپارلی کېږي. ګرانو کتونکو، دغه د دنیا ساعتونه دي. ډېر ژوند تېر شو، هر سړی دی دا سوچ وکړي، لږ شان پاتې دی چې په نیک نیتۍ د بغض او د کینې نه پاک، د بدنیتۍ نه پاک، د تاویلي ماویلي غیبت نه پاک، د ظلم بربریت جبر نه پاک تیر کړو. موږ په شارټ کټ کې لګیا یو پښتانه، او د ځان د مالدارېدو کوشش کوو. د هغې دپاره ډېر خلک د خلکو خونه ړنګوي، ډېر خلک سمګلینګ کوي، په ناجیزه طریقه باندې پیسې ګټي، او د دې دنیا نه دغه شانتي یکدم لاړ شي، هر څه پاتې شي، آخرت ځان له د ډمبرو غار کي. ګرانو کتونکو، منګه سوشل اکټیویسټي کوو، په لکونو په کروڑونو په اربو روپۍ الحمدلله لیب خان شرپو ویلفیر فاونډیشن ته راغلي. ډېر خلک ماته وایي چې تو چاته نغدې پیسې نه ورکوې. ما له چې څوک هم راځي نو زه ورته یم موبایل نمبر سره شته ویاو، چې د موبایل نمبر پکې ووایي، ویډیو شیر کړم، قسمت یې خپل دی، چا ورته سره ولېږل چا ورته سره ونه لېږل. خو زه په دې خوشحاله یم. انسان دی او د غلطو پوتله ده، روغ به نه یم، ګناهګار یم ښه ډېر، خو پردي اقرا باندې صاف نه دی. نو خدای پاک دې وساتلم او خوشحاله یم پې. ډېر خلک په دې خوشحالېږي چې لیب خان شرپو ویلفیر فاونډیشن چې په پښتونخوا کې د چا زیات کار نه کړی، کورونه، مسجدونه، کوارټرې، ورسره سلایي ماشینونه، پوټ پیکج روژه کې کوو. ځکه چې روژه کې موږ د خولې ته دا کورۍ چولي داسې هم نه اچولي، په خپل رب ځان بخو. د خپل رب نه هم دغه سوال دی چې خدایه دغه د عبادتونو میاشت هم په نصیب کې کړي. کله د دې دنیا نه ځو تیار یو ورته. خو ګرانو کتونکو، په دې دوه دوستانو مې خبرې کولې. پرون زموږ یو ډېر تکړه سینیر جرنلست جاوید محمود رور ډي اس پي سډېري سرکل چې کوم دی هغه سره ټینو ریډر ورسره د شپې رور ته ټلیفون کوي چې چېرته هغه بارو چې راشه ما لږ هسپتال ته بوځه، او د ډیوټۍ نه تللی دی، هسپتال ته یې بوځي او په لار کې په ګاډي کې ترې نڅا الله پاک دې روح واخلي. څونه ارمانونه به وي، اول ورکې ته پاتې شوه. ډېر غټه حادثه د هغې خاندان دپاره د الله پاک دې هغوی له هم صبر ورکړي. په جابو خو نور یې بس په دې دنیا نه و، دې دنیا نه لاړم. دا دوه دوستان چې په موټر سایکل روانو، او دواړه چې کوم دی نو دا ما ته مخې ته راغلي تصویران دي، تاسو هم ګورئ. یوسف خان کلي کې دا د اکسیډنټ حادثه مخې ته راغلې ده. ارشد خان ولد دولت خان او عزیز ولد ګل رحمان چې نماز جنازه یې نن د جنازې مونځ به یې نن شپې 8 بجې په یوسف خان کلي کې ادا کېږي، ټول پکې ګډون کوي. او بیا دا خبره کوم چې یو سړی ډېر هم وایي چې زه د موټر سایکل استاد یم او موټر سایکل زه ډېر ښه چلوم، نو دا د دوو پایو ګاډی دی، د دې استاد څوک هم نشي کېدی. اکثره لاس خارښتېږي، څه ټیم هم د حادثې ښکار کېدی شي، چونکې دوی عمرونه دا 13 نه زیات وو. خو بیا خو هم والدینو ته زما دا خواست دی چې که عمره ماشومانو ته موټر سایکل یې مه ورکوئ. د ډېرو خلکو لاسونه مات دي، د ډېرو خلکو خپې ماتې دي، ډېر ځوانان ما ولیدل چې کنډم دي د دغه موټر سایکلو د نه احتیاطۍ په وجه باندې. احتیاط سنت دی، نه احتیاط پکار دی. الله پاک دې دغه خاندان له صبر ورکړي. ډېره لویه صدمه دې دواړو خاندانونو ته یکدم اچانک راغلې ده، او الله پاک دې دوی ته جنتونه نصیب کړي. بیا به هم چې مر خښ دی چې په دې دنیا دې ختمه شي، نو نور به نه وي. خو څه ټیم هم د دې دنیا نه تللی شي
دا نه په وړوکې ده، نه په غټ ده، نه په بوډا ده، او نه په مالدار ده، نه په غریبدار سړی به دې ځای نه ځي. نو چې موږ مرګ ته ځان تیاري وکړو او داسې ګټه وکړو چې د آخرت نه پس، د مرګ نه پس په خم استعمالیږي، نه چې بیا زموږ دغه 2.5 ګزه ځای د ډمبرو غار وي او بیا پې موږ کړېږو هلته پې نور خلکه مزې کوي. ګرانو کتونکو اوس هم وخت دی چې په دې باندې موږ سوچ وکړو چې موږ په حقیقي معنو کې په ځان کې اسلام راولو، کومه کلمه هم چې ویلې ده په دې عملداري وکړو او ځان کې مسلماني راولو او د نوم د مسلمانۍ نه ځان بچ کړو، منافقت لرې کړو. نن ډېرې طبقې د پټکي والا په سپینه جامه کې په مختلفو طریقو کې منافقت روان دي، خپل ځان دپاره حلال او د بل دپاره حرام دا فتوې دا موږ وینو. په هره جامه کې په چا هم اعتبار نشي کولی، منافقت روان دی، خو چې چا سره هم روزګار نه شي وي د هغه باره کې قبل ازواج اسم وایه، ځان مه ګناهګاروئ. الله پاک دې خاندان له صبر